الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خلقه محمد سيد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې په وخت کې د خپل بسترې باندې تشریف راوړو، بسترې ته ورالو، نو خپل خی لاس به نبی صلی الله علیه وسلم د خپل خی مخ د اړخ د لاندې کېښودلو او دا دعا به ویله: اللهم باسمک اموت واحیا، رب ستا په نوم باندې اوده کېږم او ستا په نوم باندې بیا را بیدارېږم. او چې کله به د الله نبی بیا د خوب نه راپاڅېدلو نو دعا به ویله: الحمد لله الذي احیانا بعدما اماتنا والیه النشور. ټول تعریفونه د هغه رب دپاره دي چې د هغه د مرګ د وجلو نه بعد دوباره ژوند ورکوي او د هغه طرف ته زموږ د ټولو ورګرځېدل دي. په دې حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم امت ته د خوب آداب ښودلي دي چې انسان په کومه طریقه او بطور خاص مسلمان او مؤمن په کومه طریقه او په کوم شان او کیفیت او حالت باندې دې اوده کېږي. حذیفه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم به کله د شپې خپل بسترې ته د خوب دپاره تشریف راوړو نو چې به سملاستو نو د خپل خی لاس به د الله نبي د خپل خی مخ د لاندې کېښودو، خپل مخ د خی اړخ د لاندې چې به کله نبي صلی الله علیه وسلم د خپل خی لاس کېښودو نو بل روایت کې راځي چې د خپل خی خپه دا به مکمل وغځوله او دا ګسه خپه به راماته کړو، د پاسه به کېښودله. او پیغمبر علیه السلام به دعا ویله: اللهم باسمک اموت واحیا. او چې بیا به کله راپاڅېدو نو بیا به دعا وویله: الحمد لله الذي احیانا بعدما اماتنا والیه النشور. نو نبی صلی الله علیه وسلم په دې حدیث مبارک امت ته د خوب تعلیم ښودلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ په هر د ژوند په هر لمحه او په هر موړ او په هر ګړی کې د دې امت او بطور خاص زمونږ د مسلمانانو او مؤمنانو رهنمایي فرمایلې ده. مونږ ته د ژوند په هره شعبه کې په هغې کې د پاتې کېدو طریقې کار ښودلی دی چې دا کار به تاسو څنګه کوئ، دا به څنګه ادا کېږي، د دې کول به څنګه وي، په کومه طریقه به یې، څومره به یې، دا ټول نبي صلی الله علیه وسلم مونږ ته د ژوند د تېرولو ټول هدایات ښودلي دي. نو په دې حدیث کې نبي صلی الله علیه وسلم مونږ ته د خوب طریقې کار ښودلی دی چې تاسو کله خوب کوئ نو په دې طریقې سره ویده کېږئ او بیا چې کله راپاڅېږئ نو همدغه دعا چې کوم دی تاسو وایئ، ځکه د انسانان دا خوب چې کوم دی دا د مرګ په شان دی. نو وروسته نبي صلی الله علیه وسلم د الله صفت بیانوي: الحمد لله الذي احیانا. ټول صفتونه د کمال هغه ذات لره دي کوم ذات چې موږ له دوباره ژوند راکړو. نو پته ولګېده په دې کې اشاره دی ته ده چې دا خوب د مرګ په شانتې دی. څه پته لګي څوک ویده شي او د مرګ د خوب نه بعد بیا ډوره پانسېږي، ایسته خوب کې الله وفات کړی، روح د هغه نه اخیستلی شوی. نو په دغه وجه باندې د سنت مطابق د الله د نبي د تعلیماتو په رڼا کې خوب کول دا ثواب دی. د الله د نبي د تعلیماتو مطابق د خوب نه راپاڅېدل د زما او ستا دپاره لازم دي چې موږ د نبي صلی الله علیه وسلم تعلیمات زده کړو او د هغه تعلیماتو په رڼا کې د خپل لږه شان زندګي هغې په رڼا کې تېره کړو. انشاءالله چې کله زموږ ژوند د نبي صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو مطابق تیریږي، رب د قیامت په ورځ بیا موږ ته نجات راکوي. او که چېرته زموږ ژوند د الله د نبي د تعلیماتو نه هټ کر تیر شو، نن سبا افسوس خبره دا ده چې د حتی د نبي صلی الله علیه وسلم په طریقه خوب خو لرې خبره ده. نن سبا خو موبایل دی، نن سبا خو زموږ خوبونه دی زموږ نه حرام کړي دي. ټوله شپه زموږ ځوانان رونه دا موبایل مخې ته نیولی دی، نیولی کله کله به داسې هم وشي ډېر ملګري داسې وي یاره جي د ځان نه خبر شوی نه و، موبایل رانډغه شان کولاو پاتې شوی دی، موبایل کولاو پاتې شوی و، ځان نه یم په ځان نه یم پوه شوی. نو چې ته دومره په ځان پوه نه شوې، نه تا دعا نه دی ویلي، تا ذکر او اذکار نه دی ویلي، تا دعاګانې نه دی ویلي، تا چې کوم مسنون اذکار نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته ښودلي تا هغه نه دی ویلي، حتی چې تا د رب نوم نه دی اخیستی او ته ویده شوی.
لہذا د دې خبرې د سوچ پکار دی دا ګوره د سوچ خبره ده دا د فکر خبره ده چې انسان اوده کېږي نو دا اوده کېدل د ګوره د مرګ په شان دي رب رانه به د خوب کې هم ساه اخیستی شي نو په داسې طریقه باندې خوب وکړو کومه طریقه چې مونږ ته نبي صلی الله علیه وسلم ښودلې ده د خوب د کولو دعا اللهم باسمک اموت واحیا او بیا د راپاڅېدو دعا الحمد لله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور دا دعاګانې په خپله هم یادې کړو د خپل اهل و عیال ته خپلو بچیانو ته ماشومانو ته په کورونو کې ټول خلکو ته چې کوم دی دا زده کړو او د دې مطابق چې کوم دی مونږ خوب کوو او بیا د خوب ته راپاڅو دغه دعاګانې زموږ معمولي اله العالمین دې ما ته بدی باندې تاسو ته بدی باندې عمل کولو توفیق را نصیب کی اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين